دلته کوم یتیمانان دي زموږ سره یتیمانانو ته 100% کنسیشن وي. د بیسټ پبلک سکول کې چې نن سنډے هم ده د اتوار ورځ چھټي ده او د سکول د ماشومانو لپاره یو تقریب پروګرام را جوړ شوی دی. ډېر رنګارنګ تقریب دی او د ټولو نه د کامیابۍ بهترین لار چې کومه ده نو هغه صرف تعلیم دی. Important thing for a better life. Our two students, Shakir and Adnan, want to express. داسې یتیمانان او غریبانان پورټي کسان دي او نور چې کوم دي نو هغه برادر کنسیشن کوي. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ ډیلی باجوړ او زه تاسو قربا میا وقاص احمد. قدرمنو کتونکو، دا وخت مامون سیوی سیمه کې موجود یو. دلته د بیسټ پبلک سکول کې چې نن سنډے هم ده د اتوار ورځ چھټي ده او د سکول د ماشومانو لپاره یو تقریب پروګرام را جوړ شوی دی. ډېر رنګارنګ تقریب دی او د هر مکتبه فکر د ایجوکیشن ډپارټمنټ پیرنټس ډېر ښه ګیسټ ورته راغلي دي. دغه ادارې چې کوم ډاکټر دی شهریار صاحب هغه سره موجود دي. شهریار صاحب پروګرام کې درکلی وایو دا راته ووایي نن د اتوار ورځ د پروګرام تابع هم څنګه کړې ده؟ یو خو ستاسو ډېره زیاته شکریا چې تاسو راغلی او موږ پروګرام ته کوریج ورکوئ. دا چې کوم اینول ایگزام شوی اینول ایگزام 2025 د هغې په حوالې سره د هلکانو د تقسیم انعامات چې کوم فنکشن دی کومه سرمني ده نو د هغه د ارینجمنټ دپاره نه دا پروګرام شوی دی. نو د اتوار ورځ دا چې کوم افسران دي کوم خلک وي نو هغه پرې وي نو دې وجه باندې هم د اتوار په ورځ باندې سلیکټ کړی دی پروګرام. دا راته لږ ووایې د دې ادارې چې کوم آغاز د افتتاح هم کله نه کړی؟ دا خو داسې ده لکه دې نه مخکې 2023 کې دا شمال پبلک سکول په نوم باندې و. بیا موږ ټول سیسټم واخیستو او د بیسټ پبلک سکول د سیکنډ برانچ کوم موږ مین برانچ دی نو هغه خړي کمر کې دی او دلته د سیکنډ برانچ د مارچ 2023 نه سټارټ واخیستو. نو موږ کوم ګروپ چې دغه دی نو دا د مارچ 2023 نه چې کوم ایجوکیشن دی درس او تدریس د کوم کلاس پورې تاسو ورکوئ؟ دا میډل فور د 8 پورې کلاسز دي زموږ سره. سټوډنټ سره څومره دي؟ 444 سټوډنټ دي موږ سره. دغه ماشومان دواړه جی زمونږ سره دا دی چې جنکۍ وي او موږ دا دغه دی چې د فورت پورې زموږ سره کو ایجوکیشن وي. د فورت نه بره بیا ګرل ځان له سیکشن وي ځان له کلاسز وي او د هلکانو ځان له کلاسز وي. او 5 او 6 7 8 دا د جنکو ځان له کلاس وي د هلکانو ځان له کلاسز وي. کو ایجوکیشن دی. نو ادارې یا ټیچرز اکثر دا ګیلې شکوې کوي چې پیرنټس د ماشومانو چیک اینډ بیلنس لپاره سکول ته نه راځي یا د هغې هغه پوښتنه نه کوي. تاسو څه وایئ ستاسو سکول د دې علاقې چې کوم پیرنټس دي هغه کوآپریشن کوي سکول ته راځي که نه؟ جی والدین ډېر زیات کوآپریشن کوي خو اکثر دا وي دا چې کوم والدین دي هغوی سعودي کې وي کراچۍ کې وي بار وي بیا هم موږ سره رابطه کوي او باقاعده د خپلو سټوډنټانو تپوس کوي. موږ ډایري وي هغه ډایري باندې هغه دستخط کوي هغه د سکول پرفارمنس ګوري چې کله ډایري وګوري چېرې سټوډنټ ته څه هومورک دی څه کار یې دی که نه نو هغه د ډایري نه ورته پته لګي او داسې راځي موږ ته شکایت هم کوي او د والدینو رسپانس ډېر پازیټیو دی ډېر ښه دی. دا هم راته لږ ووایې چې کوم خلک غریب وي لاچار وي یا یتیمان ماشومان وي هغوی دپاره څه کنسیشن وي که نه؟ جی دلته کوم یتیمانان دي زموږ سره یتیمانانو ته 100% کنسیشن وي او غریبانان وي هغوی سره هم کنسیشن وي او چې کوم زموږ سره دغه دي برادرز وي نو هغه ایز پر PSRA رولز هغوی ته هم کنسیشن وي. دا راته لږ واضح کولی شي څومره یتیمان ستاسو سره انرول دي؟ موږ سره دا ځل کوم دغه نه دی کلی 40 زموږ سره داسې یتیمانان او غریبانان 40 کسان دي او نور چې کوم دي نو هغه برادر کنسیشن کوي. دې ته مطلب تاسو فري اف کاسټ هغوی ته موږ ټیویشن فیس معافي او پروموشن فیس معافي چې کوم فری وي. نور چې کوم کتابونه هغوی د خپل ارینج کوي نور موږ صرف ټیویشن فیس ورته معافي. زمونږ ډیلی باجوړ کتونکو ته او سټوډنټس ته به خاص څه پیغام ورکوئ؟ تاسو د ادارې مشر یې. ډیلی باجوړ والا ډېره زیاته شکریا ادا کوو او دا ډېر ښه کار کوي د باجوړ په مسایلو باندې. د باجوړ هر فنکشن ته هغه ورځ ما کتل د کم BSO باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن چې کوم فنکشن هغه ته کمپلیټ کوریج دا ډیلی باجوړ والا ورکلی و. بلکې باجوړ چې کوم پازیټیو سرګرمي ده هغه ته دی ډېر ښه کوریج ورکوي. نو د دې باجوړ په هر یو فنکشن او هر یو دغه کې ډېر مثبت رول دی ډېر ښه کار دی ډېر اپریشیټ کوو او آینده وخت هم ستاسو نه توقع ساتو چې انشاءالله
د باجوړ کوم مسایل دي دا به تاسو اجاګر کوئ او کوم پازیټیو سرګرمۍ دي کوم ایونټس دي نو هغه ایونټس ته به کمپلیټ کوریج ورکوئ او د ډیلی باجوړ ډېره زیاته شکریا ادا کوم تاسو